بعض ملګري تپوس کوي چې د عمرې یو جدید شکل راغلی دی او هغه قسطونو باندې عمره کول دي چې دا جایز دي که نه. د عمرې دپاره د کمیټۍ سیسټم، د بی سی سیسټم او د کشتونو سیسټم راغلی دی. آیا دې طریقې سره انسان عمره کولی شي که نه؟ بعض مسلمانان د هغې خواهش دی چې دا د الله کور او د رسول الله روضه وویني. دا یو ښه سوچ دی او یو حوصله افزا خبره ده. د هر مسلمان د ایمان حصه د الله او رسول، د هغې در سره مینه او د هغه روضې سره مینه، دا د ایمان حصه ده او دې سره ایمان کې قوت او زیادت راځي. او چې د کوم انسان دغه درونو سره مینه نه وي، د ایمان کمزوری. خو عزتمندو د هر ښه عمل دپاره او د جایز عمل دپاره دوه خبرې ضروري وي. یو دا وي چې هغه عمل هم جایز وي، دویم دا دی چې هغې کوم طریقېګار او پروسیجر وي هغه هم جایز وي. د ښه کار دپاره به ښه لار هم لټې، که کار دی ښه خو طریقې غلطې نو دا هم صحیح نه. نو دا کار خو ډېر بهترین کار دی د الله او د رسول د روضې او د کور زیارت کول دی کې هېڅ شک نشته. او ډېر کافران هم دا ځان دپاره د سعادت ذریعه ګڼي، ځکه الله اکثر خلق مني، رسول الله بعض قومونه نه مني. نو د الله کور ته راتګ هغوی هم سعادت ګڼي، خو بعضې قانوني او شرعي وجوهات دي چې د هغې د وجې نه هغوی نشي راتلی او عرب یې نه پرېږدي. بهرحال عزتمندو قسطونو باندې عمره کول اکثر دا ګرانې د عام عمرې نه. نو د دې مروجه 3 قسمه سیسټمې روانې دي چې کومې کمپنیانې په خلکو باندې د کشتونو عمرې کوي. د دې وخت کې مروجه 3 سیسټمې دي، د هر یو درته جدا جدا حکم او هغه طریقې کار بیانو. اول نمبر د عمرې چې کوم د کشتونو ساده طریقه ده، هغه دا ده چې 10-12 کسانو دپاره یا انفرادي د هر کس دپاره عمرې کمپني سیسټم جوړ کړی دی. که ته موږ سره عمره کې نو په نغدو باندې خو مثلا په 1 لک کېږي، خو که ته په قرضو باندې کې نو دا په 3 لکه روپۍ ته په ورو پیسې ورکوه. نو دې کې د علماو 2 رایې دي. بعض عالمان چې هغوی د قسطونو بیه نه مني، هغوی دې ته هم ناجایز وایي، دې ته څه ضرورت دی؟ ځکه عمره یو سنت عمل دی. څه نه ځان په لانجو کې اخته کې، سبا به قرض ختمولی شي یا به یې نشي ختمولی. سبا به د قرض ختمولو نه مخکې مړي، هغوی له به هم لانجه وګوري، ځان له به هم لانجه وګوري. دریم دا دی عموما د عمرو والا بعضې کسان ډوکبوګیان وي او دوکمار وي. نو داسې نه چې تو سره پیسې جمع کړي او پیسې د نه وتښتئ. غیر قانوني بعضې کسان کمپنیانې وي، هغوی باقاعده رجسټرډ نه وي حکومت سره. نو ځان ډېر په لانجو باندې ماخته کوه. که الله دله وس درکړی په نقد عمره وکړه، او چې وس یې دله نه درکړی په قلاره کښېنه او د الله نه سوال کوه چې یا الله ماله اسباب مهیا کړي. نو ښه خبره دا د لانجو کې ځان نه دي اخته کول پکار. خو یو انسان شوق دی، څنګه چې د خپل واده دپاره قرض لي، د خپل دکان دپاره قرض لي، د زوی د نوسي دپاره د واده دپاره هم قرض کوي. خو چې زما د نوسي واده، زما د نوسۍ واده خو وشي، د سنت دپاره او د مختلفو د دنیا سیزونو دپاره قرضونه علي. یو انسان وایي چې زه قرضونه ختمولی شم، ما سره گنجایش شته او منتلی او ماهواري زه دومره پیسې بچت کولی شم او فلانی کمپني ما بوزي، نو بس خیر دی جی، تاسو ما ته صرف دا وایي چې جایز ده که ناجایز ده. نو موږ ورته په قسطونو باندې یو څیز ګران کول دا ناجایز نه وي، خو بس ځان ته ګوره چې پیسې ختمولی شي. او دویم چا سره چې د عمرې داخله کې خلکو ته مو ګوره، کمپنۍ والا ته چې ډوکبوګیان خو نه دي، مشهور خلک دي، معلوم او معتمد او معتبر خلک دي، او ستا یو ښه جذبه ده د الله کور ته د رسول الله روضې ته ځې، نو که په کشتونو باندې ته ځې نو هم لاړ شه، جایز دي. هېڅ خبره څنګه چې شی په کشت باندې ګران علي، نو دام یو کار دی او یو خدمت تاله د عمرې والا کوي او یو سروس تا ته پرووایډ کوي، مهیا کوي. خو ته له پیسې لیټ ورکړې، هغوی د نه لږې ډېرې علي د دې کار. لکه څنګه چې یو انسان لږ کار کوي
نو هغه ته لږه تنخواه میلاویږي، چې ډېر کار کوي ډېره تنخواه ورته میلاویږي. نو جایز دي که یو انسان داسې کوي، خو د دې نه مخکې به هغه کپنۍ والا سره دوه خبرې صفا کې، قیمت به ورسره مقررې. دویم دا دی که کومه میاشت نیمه تا نه پیسې مخکې وروستو شوې ور دې نه کړلې، نو کپني به تا باندې جرمانه نه لګوي. نو چې د دې دوو خبرو خیال ساتي، که یو انسان په کشتونو باندې ګرانه عمره وکړله، حج یې وکړلو، نو دا ناروا نه دی، جایز عمل دی. یو دا ساده طریقې سره د کپنیانو والا کاری. دویم قسم کپنیان عزتمندو بیل کار کوي. د بعضو د عمرې کپنیانو سیستم د دې نه جدای، هغه دې طریقې کار سره کوي چې دولس کسانو یو ګروپ جوړی او هغوی ته باقاعده دا وایي چې بی په هره میاشت کې د عمرې جدا ریټي. نو لہذا موږ به قراندازۍ سره د دې ګروپ د کسانو به موږ را جمع کیږو، 12 کسان نو پیسې را جمع کوو، خو چې د چا قراندازي په کومه میاشت کې راتله، نو د هغه میاشت د مارکیټ ریټ مطابق د عمرې پیسې به جمع کوي. شروع نه ورته مثلا تاسو شل روپۍ میاشت جمع کوئ، 10,000 15,000 15,000 2,000 چرسئ، او مثلا 2 لک روپۍ باندې عمره ده. نو پیلنې کسان چې مثلا 10 کسان دی او 100,000 روپۍ میاشت جمع کوي، نو دا 100 روپۍ شوې د میاشتې 2 لکه شوې که نو پیلنې کس په 2 لکه روپۍ باندې ولېږي. خو بیا چې کله بله میاشت راشي، نو دوی چې 100,000 جمع کوي، نو په دویمه میاشت کې هم 2 لکه روپۍ جمع شي، زیاتې خو نه جمع کېږي. خو بیا مثلا د عمرې ریټ 2,20,000 ته رسېدلی، نو بیا دوی داسې کار کوي چې د 10 کسانو ته وایي چې تاسو به 2,000 روپۍ نور جمع کوئ، د دې دپاره چې د عمرې ریټ ګران شوی دی او دغه سړی په 2,20,000 باندې عمره وکړی شي. نو دا صورت څنګه دی چې ارزانۍ سره ارزانۍ، ګرانۍ سره ګرانۍ. نو دې کې عزتمندو غلطي ده د دې صورت کې چې بعضې کسان په کم ریټ باندې عمره کوي، بعضې په زیات باندې کوي. یو سړي په 2 لکه وکړله، بل سړي په 2,20,000 وکړله، بل په 2.5 لکه وکړله، تر دې پورې چې اخر ته رسي 3 لکه 3.5 لکه ته ریټ رسېدلی. او کم اول کس چې ته وتی هغه بیا اضافي پیسې نه جمع کوي، صرف دغه 2 لکه برابر هم هغه 100,000 روپۍ میاشت مثلا جمع کوي، او هغه ته عزتمندو او بعضې کسانی هغه زیاته جمع کوي. نو د پیسو مقابله کې چې کله پیسې راشي عزتمندو او هغې کې کمی او زیاتې راشي، دا سودي. تا سره ریټ 2 لکه کړی، اوس د نه 2.5 لکه علي، او دا شان عزتمندو یا څه کم زیات دنالي، نو دا طریقه جایز نه ده. د دې طریقه څه ده عزتمندو؟ 2 طریقې د دې هم د جایز کېدلو کېدی شي. یو دا دی چې د چا نمبر راوختلو او هغه 2 لکه روپۍ میاشتوار جمع کوي، همدغه 2 لکه دې جمع کوي، خو چې په کومه میاشت کې کم ریټ زیات شوي هغه د خپل جب نه ورکوي. نو بس خبره ختمه، به خپل جب نه زیاتې پیسې ورکړې او خپله عمرې د 2 لکو په ځای باندې په 2.5 لکه وکړله، هېڅ خبره نه. یا دویمه طریقه دا ده چې دا ملګري دا 12 کسان 10 کسان چې کوم را جمع شوي دي، یو ګروپ دی، دوی خپل طرف نه یو تبرع او احسان وکړي چې بهی څنګه اولني کس په 2 لکه وکړله، نو په کار خدای دا بل ملګری موږ سره شریک شوی دی چې په ده باندې هم 2 لکه روپۍ راشي، اضافي پیسې پې رانه شي. خو چونکې ریټ ګران شوی دی، نو اوس اضافي پیسې به یا دا ورکوي او یا به دا نور ملګري ورکوي، بل صورت خو نشته. نو دا ټول ملګري را جمع شي او دوی په خپله رضامندۍ سره دا ووایي چې بی په کومه میاشت کې ریټ ګران شو، نو زموږ دې ګروپ کې چې کوم کس عمره کوي مغه 2 لکه به ورکوي، دا اضافي پیسې به موږ په ټولو باندې ځان باندې موږ به تقسیمو او دله به ورکوو، او په ده باندې چې کومه حصه راځي د دې نه هم دې پکې یو 2,000 زیاتې علي. نو که رضامندۍ سره خوشحالۍ سره دا نور د ګروپ ملګري د هغه میاشتې اضافي پیسې په خپلې خوښې سره ورکوي، نو خیر دی، یو انسان بل سره مدد کولی شي که نه، د بل په عمره کې انسان ټولې پیسې م ورکولی شي. نو که 100 روپۍ زیاتې ورکړې څه چلو شو؟ خو داسې ملګري ډېر کمي، یا یې که ورکوي نو زړه نه غواړي، زمانه هغه په 2 لکه وکړله او چې کوم دی اوس زموږ وخت رالی موږ 2,20,000 به ورکوو، زیاتې به ورکوو، نو هغه نور ملګري وایي موږ نورې پیسې نه ورکوو، یا بیا تې په زور اخلي، نو بیا ناجایز دی. داسې کمپنۍ سره بیا شرکت مه کوه چې لانجې تې جوړېږي. دریم صورت عزتمندو د
کشتونو د عمرې کولو والا یو دریم صورت دی او بعضې کپنیانې دې طریقې سره په خلکو باندې عمره کوي او دا صورت ناجایز دی دا یاد لرئ اگر چې ظاهرا په دې کې د عمرې کوونکو او زایرینو دپاره ډېر سهولت دی خو دا داسې د جوارۍ شان شکل دی او دا داسې د سود شان شکل دی هغه صورت دا دی بعضې کسان چونکې د عمرې کپنیانې ډېرې زیاتې شوي دي نو څنګه چې دا کاروباریان د خپل اشیاو د خرڅولو دپاره مختلف سیزونه ورکوي کله ورنټي ورکوي کله ګرنټي ورکوي کله پیکیج ورکوي نو دوی هم دا پیکیج یې شروع کړلی هغه پیکیج طریقه کار دا مقرر کړی دی چې مثلا 10 کسانو ګروپ دی او 10 کسان دي موږ له د میاشتې مثلا 100 زره روپۍ راکوي که عمره ګرانیږي او که ارزانیږي د دې به همدغه پیکیجي تر 10 میاشتو پورې د دې 10 کسانو او بل پکې یو اضافي سهولت وایي موږ دام ورکو چې د کم کس قراندازۍ کې پیله نوم راوختلو په پیله میاشت باندې د 100 زره روپۍ جمع کړئ نو بس د دپاره دا سهولت دی چې دا به باقي کشتونه هم نه جمع کوي نو د ده عمره په 100 زره روپۍ صرف وشوه او که د چا دویم کشت مثلا 2 کشته بعد راوختله نو په هغه 2 کشتو باندې عمره وشوه که د چا په دریم کشت کې نوم راوختو د هغه په 3 کشتونو کې عمره وشوه اخیري کس به صرف 2 لکه جمع کوي او د هغې نه مخکینی کس به یو کشت کم 2 لکه جمع کوي د هغې نه یو 2 کشتونه مخکې 2 کشته کم به 2 لکه روپۍ جمع کوي دا طریقه کار دی دا طریقه کار صحیح نه دی ځکه دا د پیسو سره مقابله ده او چې کله ته کشتونه اچې دا کشتونه در اصل قرض وي قرض ته یو سړي له قرض ورکې او واپس یې ورکې په یو طریقې سره لګي او اخلي یې په یو ځای نو قرض دی لکه یو سړی د 10 میاشتو 100 زره روپۍ ورکړي او هغه د 10 میاشتې پس په یو ځل باندې 2 لکه روپۍ درکړي نو دې طریقې کار کې عزتمندو ته ورکې 100 زره او هغه دله درکوي د 2 لکه روپو 2 لکه روپۍ یو قسم نو 2 لکه د 100 زره مقابله نه کوي دا سود دی یا دویم کس 40 زره جمع کوي او هغه دله د 2 لکه روپو عمره درکوي یعنی 2 لکه روپۍ دله یو قسم درکوي نو دا هم عزتمندو سود دی چې څوک 80 زره ورکوي او په مقابله کې 2 لکه لي دا هم سود دی نو دې طریقې کار باندې عمره کول دا صحیح نه دي او دغه مخکینی 2 طریقې کار مې چې درته بیان کړه د هغې جایز طریقې او صحیح طریقې مې هم درته بیان کړي